د دغه غرونو نه دوی کپړې وښکلې دا ونې چې څومره وي دا یې کټ کړي. په دغه دې کې چې د اوبو جذب کولو کوم صلاحیت و هغه ترې ختم شو. څه موده بعد به دلته کې اکسیجن نه میلاویږي، ساه اخیستل به موږ ته ګران شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد بلال دی او د تالا شمشي خان اوسیدونکی ما هیلپینګ هینډ سره کار کوم. د کلایمیټ چینج به مختصر غونډه کې په اسانو الفاظو کې تعریف وکړو چې دا څه دی. نو کلایمیټ چینج دې ته وایي چې کومې موسمي تبدیلیانې دي او دا نیچر ډیزاستر دی او یو مین میډ ډیزاستر دی. کوم چې موږ د ونو کټایي کوو، کوم چې موږ په سیندونو کې په خوړونو کې دا تجاوزات کوو او کوم موږ د دغه ځای نه کرش وباسو، شګې وباسو، کوم موږ اوبو ته د اسخان آلی راوښکي، د اوبه ګنده کوو، دا ټول دا اثرات جوړوي او د دې په وجه باندې د په موسم کې داسې تبدیلیانې راځي چې د هغې نه زموږ نیچر څه کېږي، ډسټرب کېږي. لکه زه به دا ووایم چې په سیندونو کې کم بې درېغه کار شروع دی او کوم د سیند د لوښي نه شګه وځي او کرش وځي او شګه دغه کاڼي ترې وځي، د دې د وجې نه د فلډ راتلو اثرات ډېرېږي او اوبه زموږ څه کېږي، ګنده کېږي. کوم چې خوړونه دي د خوړونو په لوښو کې موږ چې دی نو شګې وباسو، د هغې په وجه زموږ د اوبو لیول ښکته ځي، دغه د اوبو جذب کولو صلاحیت د هغې نه څه شي، ختم شي. او په جون جولای کې چې کله ډېر بارانونه وشي نو هغه د فلډ باعث جوړېږي او زموږ نقصان کوي. بل په غرونو کې چې کومه بې درېغه د ځنګلاتو کټایي شروع ده او محکمې له پکار چې په دې اکشن والي، ځکه چې دا د عام انسان کار نه دی. کمې ونې چې کټ کېږي اللیګل کټ کېږي او کم غر خالي کېږي، د دې په وجه باندې زموږ په موسم باندې دا تبدیلیانې راځي چې دلته کې ګرمي ډېره زیاته سیوا شوله. بل په کوم ځای کې چې آبادیانې جوړول دي نو په دې کې دا نشته دی چې دلته کې تا آبادي جوړه کړه دلته مه جوړوه، نقشه نشته دی، بې درېغه انفراسټرکچر جوړېږي، ډیولپ کېږي او د دې په وجه باندې زموږ د اګریکلچر لینډ چې کوم د فصلونو ځمکې وي هغه ختمې شولې. په غرونو کې خلک شروع دي، کټایانې شروع دي. بله دلته مایننګ چې کومه محکمه ده چې د کله نه راغلې ده نو هغوی دومره خلکو ته لیزونه ګران کړه ده او اللیګل ورک یې شروع کړو چې هغې دلته نیچر ډسټرب کړو. د 2 روپو دپاره دوی ټیک ته کاڼی وښکو خو د انسانانو د عامو انسانانو ژوند یې دلته کې ګران کړو. ګرمي دلته دومره سیوا شوله، د دغه غرونو نه دوی کپړې وښکلې، دا ونې چې څومره وي دا یې کټ کړي. په دغه ځای کې چې د اوبو جذب کولو کوم صلاحیت و هغه ترې ختم شو. لاندې چې اوس کله باران کېږي نو فلډ به د دې نه جوړېږي، دغه بل نقصان شو. نو دا تبدیلیانې چې کومې راغلي دي زموږ دې ټولو محکمو ته دا درخواست دی چې په دې باندې تاسو نظرثاني وکړئ. دا اللیګل څومره کار چې شروع دی دا تاسو بند کړئ. ګنې څه موده بعد په زموږ په علاقه کې دا ګرمي کومه چې د 25 او 24 ګرمي به دا لاړه 39 40 42 ته ورسېدله. څه موده بعد به دلته کې اکسیجن نه میلاویږي، ساه اخیستل به موږ ته ګران شي، دا ونې به بالکل ختمې شي. نو که په دې باندې موږ کار ونه کړو نو د راروان نسلونو دپاره دا د تباهۍ باعث جوړېږي.